جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرجل يوزع صاحبه وصلى الله عليه وسلم. د وړاندې باب کې یو مسله راغله چې په باب دی او داسه کې استعانت دا څنګه څوک د چا نه په او داسه کې استعانت مدد غوښتی شي که نه. د استعانت یو درې صورتونه وړاندې باب خدا و من لم ير الوضوء الا من المخرجين او باب الرجل يوزع صاحبه. یو کس د بل ته په اوداسه کې اوبه اچي. اصل کې یوزعو په معنا د مدد سره مدد کوي بل سره په اوداسه کې، یا یو کس استعانت مدد غواړي بل نه په باب د اوداسه کې. آیا یو کس بل سره په اوداسه کې مدد کوي شي که نه؟ خبرې دوه دي، مدد غوښتی شي که نه. یو غوښتل دي چې راشه مال اوبه راوړه، زما په اعضا و اندامونو اوبه واچوه، زما اعضا و اندامونه ووینځه او ومږه وسولوه. او یو بغیر د دې نه دی، نو د دې جمله درې صورتونه دي. یو صورت دا ده چې بالاتفاق د جمهور محدثینو فقها او اولیاء صوفیه کرامو د ټولو په نسبت باندې مطلقاً جایز چې یو کس بل ته د چاراندام او د اوداسه اوبه لوټه بالټي چې څه لوښي کې وي او راوړي. دا خو نن سبا د بمبې شوې یو څه بل څه. پخوا زمانه کې لوټه به وه، کوزه به وه، دا کې به اوبه راوړلې. اوبو به قلت او کمه یم و، ډېره ګزاره به هم خلکو اوبو سره کوله، اوس خو نه کوي. دا صورت دا نفس اوبه راوړل که خپل راوړي او که بلی وغواړي د جمهورو په مذهب مطلقاً جایز ده بلکې مستحب ده. دویمه دا ده چې یو سړی اوبه راوړي، بیا یې هغه کوم کس یو دس کوي د هغه د اندامونو باندې اعضاو باندې د اوبه اچوي. بیا د دې دوه صورته دي. یو دادا چې دی ورته ووایي چې زه دا لاس او خپې مږمه، نو ته زما په دې لاس باندې او په دې خپو اوبه راچوه. او یو دادا چې بغیر د وینا نه یې اچوي. بیا دوه صورتونه دي، یا دا څوک چې اودس کوي دا به معذوري یا به سالم الاعضوی. یا خو به معذوري دی، به خپل لاس په وردا زه معذور یم، خپل لاس په نشم وینځلی. نو په دغه صورت کې هم چې معذوري او بل ته دی په لاس او خپو باندې اوبه اچوي، یا ورته وایي چې راشه واچوه، یا بغیر د وینا په اتفاق د علماو باندې جائز مع الافضلیت و اولویت. او که معذور نه ده، لاس او خپې ښه روغ دي اندامونه، نو پیر صاحب بیا دوه صورته دي. یا دا څوک چې اودس کوي، ستا والد محترم به، ستا نیکه جد امجد به، ستا پیر او مرشد مربی به، ستا استاذ محترم به، یو بل معمر عالم دین به، او تبه د تبرک او د سعادت حاصلولو په جذبه باندې هغه ته په اندامونو باندې اوبه اچوي. دا بیا جایز ده.
سره د افضلیت او اولویت او کنه د والد محترم ده، نه د جد امجد ده، نه د پیر او مرشد او مربی ده، او نه د استاد محترم ده، او د بل معمر عالم دین یو عام کس ده، یا اهل دنیا والا د ام پی ای د امینه د مالدار د چودري نواب ارباب ده، نو دا مکروه صورت. دا صورت سره جی دریم صورت حضرت ټول یاد سات. زه خو ځان لپاره ډېر لوی سعادت ګڼم د یو شیخ سره یو کال خدمت کو، ډېرو استادانو سره شکر د خدمت کې پاتې او سعادت هم ګڼه، نن هم ورباندې فخر کو. هغه استادان زموږ سره نشته، هغه د الله ملاقات ته تللی دی، خو دا ده چې نن هم موږ پې فخر کو او ارمان کوو چې باید لا هغې نه هم ښه خدمت کړی وای، خو هېڅ هم نه وو کړي، تش په نوم خدمت. دریم صورت دا ده چې اوبه م راوړی، په اندامو یې ورته اچی الله صحبو باندې، او تی ورته سولی مږې وینځې م ورته ته د اوبو راوړل یو شو، اچول دوه شو، دریم اندامونه وینځل مږل سولول دل چې ورته وایي، دا دریم صورت. دا صورت هم که چېرته د والد محترمي یا د نیکۍ یا د معذوري یا د پیر مرشدي استازي معمر عالم دیني او تیری حصول ثواب و سعادت و تبرک په نیت کې بالکل جایز، او که د دې نه علاوه د هر چا وي دا مکروه ده، ناپسندیده صورت ده چې اهل دنیا ته نفس د دنیا د پاره د تقرب د پاره چې پړوسی د پاره موږ دا کار کوو، حتی لا بعض علما ورته حرام وایي، لیکن علما اولیاء د سړی د څه دپاره کوي؟ د ثواب و سعادت و تبرک حاصلولو په نیت. نو درې صورت مې درته وویلی، هله بس. وبه قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن يوسف بن عقبة عن قريب مولى ابن عباس عن اسامة بن زيد رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افاض. ګوره بچه یوزع صاحبه کې درې صورت راغله چې اودس ورکوي مل دوسته، صاحب نه پلار، نیکه، پیر مرشد، استاذ، معمر، معذور، غیر معذور، تعاون کوي په اوداسه کې بل سره استعانت. اسامه وی چې کله رسول الله مبارک د عرفات نه راکوش خو مازدیګر نه پس به راځي که نه به راځي؟ نو چېرته به راځي؟ مزدلفې ته. نو عدله الی الشعب، د لارې نه تاو شو، د لارې نه تاو شو الی الشعب، شعب خو ویلی کېږي درې ته، دلته به داسې ووایي سب مایل شو د لارې نه، عبور مرور چې به کومه لار و هغې نه یو سایډ، فقضا حاجته تقاضی ته. قال اسامه فجعلت اصب علیه، ما ورته اوبه اچولې په اعضا و اندامونو باندې، ویتوضا وضو اودس وکړم. ما ورته یا رسول الله اتصلي دلته لمونځ کوئ؟ فقال المصلى امامك، د لمانځه ځای مخکې ده، مخکې یعنې مزدلفه کې ده، هلته خو سړی دلته مونځ نه کوي، مزدلفه کې به کوي. هله بس. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني سعد بن ابراهيم ان نافع جبير بن مطعم اخبره انه سمع نقل المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وانه ذهب لهذا وان المغيرة جعل يصب الماء عليه ويتوضا فغسل وجهه ويديه ومسح راسه ومسح الخفين. موزه مبارک په خپو کې وینو بیا مسال الخفین هم وکړاله. ګوره بچې د دې باب غرض او مقصد د امام بخاری رحمت الله علیه لانعقاد د دې باب نه څه دي؟ اول غرض و مقصد اداره چې په حالت الحدث کې د قرآن شریف لوستل او تلاوت دا جایز دی. جایز دی که نه دی؟ امام بخاری وی جایز دی. حدث سره قید نه ده لګول، نه دا لګولی ده چې حدث اصغر او نه دا لګولی چې حدث اکبر. مطلق حالت الحدث ویلې بعد الحدث، حدث کله اصغری او کله جنابت شو، دی نه ده لګولی. اگر که امام بخاری رای داره
اگر که د امام بخاری رائے دار په یو خبره کې امام بخاری رحمت الله علیه جمهور ملګری دی او په یو خبره کې د جمهور نه د رائے بدل هغه څه ده جمهور وایي چې په وړه بیا د سې کې د قران لوستل او تلاوت بدون مس المصحف دا جایز چې په قران لاس نه لګي او حافظین تلاوت کې کوي دا د جمهور مذهب هم دا د امام بخاری رائے هم دا خو په یو خبره کې چې د رائے د جمهور نه خلاف داغه دا چې حدث اصغر او حدث اکبر حیض او نفاس په دې ټولو کې تلاوت د قران پاک جنوب ته حایزه ته نفاسه ته وړې بیا د سې والا ته ټولو ته جایز محمد انس جمهور رائے صدا چې په جنابت کې جنوب تلاوت کوي شي نشي کوي زمونږ مذهب او مسلک هم دار کنه چې نشي کوي لیکن امام بخاری وی جایز زمونږ مذهب دا نه ده الګ د پیلې خوي ده ها خصفای وین نو دا پیلې داسې کوي چې داسې باید دا داسې یو محفوظ ځای کې پرته دا نو د استادانو خو ډېر حق یې کنه ملک ځان سپکې او پیلې نه سپکې د کې غم دا ده اوس زما عجیبه مزاج ده بس چې لږ او شته مې وکړه داسې او طبیعت نه مې خورا کور کې مې دغه حل د ورځې یو پیلې هلته بدلی که کله مې فکر لږ دغه شو چې دا پیلې یاره ډېره ماته ښه ښکاره نه شوه کله داسې هم کېږي نه څه چې ایسته ګزار شي رانه زه د بلډ پریشر بیمار یم او طبیعت مې نظیفه او داسې مزاج مې ډېر نازکه ده خپل شیخ دم طبیعت تلی نو دی وایي چې په جنابت کې جایز ده خو جمهور فقها ګوره په یو مسله کې موافق شو په بله کې ځکه خو دلته قید لګولی هم نه د حدث سره د اصغر او د اکبر اصل کې د دې مسلې ځای دا نه ده د دې مسلې ځای په کتاب الحیض کې مستقل باب امام بخاری په دې باندې قائم کړی چې حایزه په حالت حیض کې د قرآن تلاوت کوي شي کنه بیا به هلته ورسره جنوب مسله هم راوړي نو اوس وګوره مولوي صاحب دا خبره ظاهره شوه چې دلته حدث نه مراد حدث اصغر ده د جمهورو په نسبت باندې د حدث نه مراد حدث اصغر د ځکه چې په حالت جنابت کې اگر که د امام بخاری رایه ده لیکن جمهور علماء کرام دا نه مني هغه چې دی به تلاوت نه کوي حدث اصغر زمونږ او د ده رایه وشو او په اکبر کې او په حدث اکبر کې امام بخاری وی بدون مس المصحف د تلاوت کې څه مسله نشته خدا یو ټکی بل دلته راغلی په دې ترجمه کې وغیره وغیره په دې وغیره کې دوه درې احتمالات اول احتمال علامه ابن حجر اسقلانی شافعی شارح بخاری رحمت الله علیه مراد د غیر نه غیر حدث مراد د غیر نه وغیره ضمیر براجی گچاتا حدث تا او باب ته په بیان د تلاوت د قرآن کې بغیر د حدث نو چې بغیر د حدث نشینو هغه به صحیح هغه به بیا حالت د خوب نوم حالتون یعنی که یو سړی د خوب راپاڅ او د قرآن شریف تلاوت کوي نو جایز ابن حجر اسقلانی غیره کې ضمیر راجع کوي حدث ته او غیر د حدث نم تلاوت جایز ده معنا بعد النوم نو علامه بدرالدین عینی په دې لږ رد کړی په دې سخت جرح کړی وی دا توجیه ډیره ضعیفه ده ولې وی دا نوم بیا دې سره نقض راځي یا به نه راځي که خوب سره نقض راځي خو په حدث کې شامل شو کنه نو بیا مستقل ذکر کول د ضرورت او که نوم سره نقض نه راځي نو بیا څه ضرورت ده چې نقض نشته خو او دست کې اسم تلاوت روا ده نو موږ وایو چې یاره یو د انبیاء کرامو خوب ده او یو د عام امت ده د عام امت په خوب کې مزونه د خروجي لوجه د استرخاء د مفاصلونه احتمال د خروج وی د هوا و غیره
نو دا ګوره سبب د حدث دا توجیه ضعیفه ده. علامه کرمانی رحمت الله علیه چې کومه توجیه کړې ده ښایسته ده. هغه وایي چې دلته دا باب قراءة القرآن بعد الحدث وغیر وی دا با عطف کو پا قرآن بانی وغیره باب قراءة القرآن وغیره عطف هم پا قرآن باب دا پا بیان دے تلاوت دے قرآن کی او غیر قرآن نو دے غیر نبت سو خلو یو لستل دی او دے قرآن نا علاوه ادعیه ماثوره اوراد احزاب اذکار دا نور د دین د کتابونو مطالعه غیر نه دا مراد و دا موږ او تاسو خپل اولیاء او پیرانو مرشدینو نو وظایف اخیستي کنه غیر نه مراد دا وظایف دي اذکار دي ادعیه ماسوره دي د دین د کتابونو مطالعه ده ویل که څنګه چې د قران لوستل په حالت الحدث کې جائز دي غیر د قران چې هغه د دین کتابونو مطالعه ده او ذکر د احزاب او اوراد دي دا ټول جایز. علامه بدرالدین عینی چې په خپل کومه توجیه کړې ده علامه بدرالدین عینی چې په خپل کومه توجیه کړې دام ډیر مزیدار ده وغیره کې هغه دا وایي چې وغیره دا به مکسور نه وي مضموم به وایي باب قراءة القرآن بعد الحدث وغیره دا په ضمیر سره وایي مه په کسرې سره عاطف کا په تلاوت القرآن قراءة القرآن باندې تلاوت د قرآن وغیره او غیر د قرآن نو د غیر قرآن نو واخله کتابت القرآن کتابت یعنی په حالت الحدث کې لکه څنګه چې تلاوت د قرآن شریف جایز ده ها کذا کتابت د قرآن شریف هم جایز چې سړی د قرآن شریف کتابت کوي آیاتونه لیکي دا بعضې خلک په دې خط کې او کتابت کې ډېر ماهر وي په دې ګوتو داسې قرآن شریف لیکي چې کمپیوټر والا پلار نیکه نشي لیکلی وی غیره نه مراد کتابت د قرآن ده نو حالت الحدث کې لوستل او کتابت دواړه جایز دي لہذا چې غیره منګه په تلاوت القرآن باندې عطف کدي بدرالدین عینی توجیه عام محدثین او بزرگانو د عینی توجیه ته ډیره ترجیح ورکړي وی دا ډیره زبردست خبره چې دا دواړه جایز دي نو ګوره د وغیره ضمیر کې درې توجیهات دا مې درته او د دوو یو علامه کرمانی خدا علامه عینی ډیره ښه توجیه وکړه چې تلاوت وغه خو بیا چې تاسو کتابونه کې کتري زمونږ فقهای احناف دوه ډلې دي امام محمد صاحب کتابت په حالت الحدث کې جایز نه وایي ولی رحمت الله سره او دا کاغذ د پروت ده کنه او ته قرآن شریف لیکې یو څو ټکي دی ولیکه آیات دوه دی ولیکه نو ستا په دې باندې لاس لګېږي لا یمسو الا المطهرون دلته مس راځي کنه خو امام ابو یوسف او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا وی که داسې یو صورت جوړ شي چې هغه پن چې په کم لیکل کوي شړی نایی پن او دلته د کم ځای چې قرآن شریف دا کاغذ د پاغي لیکل کوي په دې باندې یو څادر یا اضافي یو کاغذ کیږي په داسې طریقه چې د لاس اول ونه لګي په کاغذ او کلګي نو چې پاغه کپڑا باندې راشي پاغه رومال باندې راشي په اضافي کاغذ باندې راشي نه په هغه کاغذ چې په کوم قرآن لیکل لکه د امام ابو یوسف او امام ابو حنیفه صاحب رائے ده کلاس ونه لګي اکثر کلم داسې وی چې لاس په بیرته په کاغذ نه لګي او لیکل کوي او یا برای احتیاط د دې کاغذ د پاسه بل کاغذ کې دی یا د رومال او په دې باندې لاس ولګي بیا لیکل جایز دي او کچیرته کتابت سره لاس لګيږي نو بیا د آدابونو خلاف وزه جمهور وایي چې جایز ده الله بچي وقال منصور بن ابراهيم لا تأسل القراءة في محمد ويكتب الرسالة على غيره بچه دلته ودرېږه کیسه لګه ګرانه ده د دې باب
دی وی منصور د ابراهیم نخعی شاگرد ده قول نقل کوي لا باس بالقراءة فی الحمام که څوک د قرآن شریف تلاوت په حمام کې کوي پروا نشته. حمام څه ته وایي؟ د تحمیم نه را د ګرمو اوبو ځای. دا به پخوا داسې و کانال کې 10 مرلو کې 20 مرلو کې جریب کې دا به جوړېده څلور طرف او په دې کې څه انتظامات شوي وو چې وردننه به شوې په جمي کې نو خولې به در باندې راغلې او څلور طرفه به داسې اخورونه به یې ورته ویلې دې غاړې ته دا به اوبه وې ګرمې بس دا به په ځان اچولې او خلک به په لوبېدل پکې. دا اوس هم په دې هر ملک کې شته د سړو د ښځو حتی مخلوط د سړو د ښځو هر ملک کې شته. خو ښه خبره دا ده شیخ فرید پټه خوله د بهترینه نو هلته لوڅ لنډغر ښځې او سړي پکې لمبېږي ګینټه 15,000 شپږ روپۍ اخلي بس جامې به ټولې وباسي او لغړ پکې لمبېږي. بیا ځینې ملکونو کې لکه چې ډېر ښه مسلمانان ځان ته وایي نو د سړو بیل او د ښځو بیل به ټول ښځې لنډې لنډغرې ګرځي ځای ګرم وي اوبه ګرمې یو بل سره لوبېږي را خویه ماربل دي خویږي را خویږي هر څه یوه بله صفا کوي سړي هکذا. یو هغه حمامونه دي یو غسل خانه چې باتروم ور سره نه وي هغې ته هم حمام وایي. هغه زمانه کې چې صرف حمام به او چا به د قرآن تلاوت کو بدون مس المصحف به زه خیر باتروم و بیت الخلا پکې نه وه. لیکن د جمهور مذهب داره چې دا هم د آدابو د قرآن نه خلاف. او موجوده وخت کې چې کوم حمامونه دي اوس عرب حمام دې ته وایي چې غسلخانه او باتروم په یو ځای کې وي. غسلخانه او باتروم زموږ ستاسو عام معمول ده که نه ده؟ نو په دې کې حرام ده ممنوع قطعي ده. پخوا حمام صرف غسلخانه به وه جائز مع الکراهیت او په دې وخت کې چې باتروم ورسره د قرآن تلاوت مصحف خو پرېږده چې د حافظین هم حرام ده او ناروا ده. وقال حماد بن ابراهيم من جعل عليه نزاع فسلم والا فلا تسلم. وبكتب الرسالة على غير وضوء او منصور ابراهیم نخعی دام نقل کړی دی که یو سړی یو مکتوب لیکي او د هغې په سر کې بسم الله لیکي او بسم الله هم د قرآن یو جز ده انه من سلیمان و الا نو فلهذا على غیر وضوء لا باس په دې باندې څه پروا نشته. د جمهور احناف و مذهب دا ده چې دا هم د خلاف دا د آداب د قرآن نه. ولې بسم الله جز د قرآن نه ده د الله درې نومونه پکې نه دي او ته په حمام کې جمهور احناف دا خلاف ګڼي له آداب د تلاوت. اصل وجه که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې به د حماماتو کې د قرآن تلاوت د حافظې نه ولې منع دا حمام کې چې دا موږ تاسو لمبېږو دا لاندې اوبه چې جمع کېږي دا ټول مای مستعمل ده که نه ده؟ د مای مستعمل په حواله تاسو فقه کې څه وایي چې دا طاهر غیر پاکې دي که په کپړو دې ولګي و غیر مطهر که دا مای مستعمل په یو ځای کې جمع په هغې ثانیه اودس کېدی شي وایي چون کې دا مجتمع د ماء مستعمل ده او هغه غیر مطهرې دي نو د آدابو نه خلاف ده چې یو ځای کې مای مستعمل یو تلته د قرآن تلاوت کوي. وقال حماد بن ابراهيم من كان عليه نزاع فصلي والا فلا تسلم. وایي که غسل خانه کې یو سړي غسل کو نهر کې کو واله کې کو چینه کې کو او ته ورغلی سلام ورته اچوي وایي که چېرته عورت یې پټو نامنه ته زنګون تر سره نو سلام ورته اچولی شي او که چېرته عورت ښکاره و فلا تسلم د آدابو نه خلاف ده د الله نامه ده نه به سلام نه به جواب سلام. که نامنه تر زنګون سترګې پورې بدن پټي سلام واچوه هغه به جواب درکړي منع نه ده. خو که نامنه د زنګون تر سترګې پورې بدن لوڅي نه به ورته سلام اچوي او نه به هغه جواب سلام وایي آدابو نه خلاف ده. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن محمد بن سليمان عن قريب بن عباس بن عبد الله بن عباس
رضي الله عنهما أخبره أنه ذات ليلة عند ميمونة رضي الله عنها زوج دا روایت به امام بخاری بار بار راوړي شپږته ځله مخکم ذکر کړ ابن عباس چې ما ترور بیبي کار شپه وا اول د بیا رسول الله علیه السلام ز هغه داسې په وګدو زی سر ته پرې وتم کم عمر او بار بار به حضور تاسو کو چې هغه ماشوم ود شو کنه ګلالۍ ود شو کنه او بیا چې د شپې نبی پاک درې ځلې را پاتې دا درې ځلې بیرته ود شو مبارک او مای خرار موریده او بدریم ځل چار ځل را پاتې ده د دې آیاتونو تلاوت به کو ان فی خلق السماوات والارض یا د ټول صورت یعنی آیاتونه یا واخر جزاکم الله بس دا تلاوت به کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودی کته باب قرات القرآن بعد الحدث وس خو سوال دا چې ته چې د انبیو په خوب باندې او داس نه ماتیږي نو بعد الحدث بیا ولې شو د انبیو په خوب باندې او داس نه ماتیږي نو چې نه ماتیږي د دې خو مناسبت نه چې نبی پاک به ود شو بیا برا پاتې د خواتیم د آل عمران به لستل نو خو چې ود شوی د نبی خوب د نبی په خوب باندې او داس ماتیږي نه نو ته جواب ورکې دا منو چې د انبیو په خوب باندې او داس نه ماتیږي شاید وګدا شپه وا د جمع شپه وا کې دې شي چې آقا مدني علیه الصلاۃ والسلام چیرته وړې تقاضې ته پاتې دلې وړې تقاضې ته او بل ناقض موجود شوی او بیا رسول الله ګډي نو بر واخشته او داس یو وخت چې نفلو ته ودرې د زکم عمرهم پدیم نه پوهېدم چې په نفلو کې اقتدار څنګه ده په نفلو کې چې امام پسې ودرېږي امام یو تی نو کم سیټ ته به ودرېږي زه ګس طرف ته ودرېدم بیا قامدانی زه د غوږ نه ونیوم راتاوې کړم داسې نو هغې نه مسلې راووتې مخکې دا حدیث شپږ ځلې تېر شوی چې په نفلو کې ګوره خدمت ثابت شو چې عبدالله ابن عباس په خپل را پاتېدلی او دویمه دا ده چې رسول الله پسې په نفلو کې اقتدا کړې ده نو معلومه دا شو که اول نه امام د چا نیت نه کړی د امامت او چا ورپسې اقتدا وکړه نو بیا نیت صحیح ده درېیمه دا ده نفل په نه جمع جایز دي خو چې اعلانات پکې نه تداعي دعوت پکې نه څلورمه دا و چې یو امام یو مقتدی نو مقتدی به ښي طرف ته ودرېږي بیا چې څنګه ودرېږي درې قوله دي د فقه کتابونو کې په سوونو کارت ویلي فلا نعید ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران اسه جمیل او تاو دا ملک دا خبره وکي دا نن سبا داخله خطونو کې په سر کې سنت دی چې چاته خط لیکي بسم الله الرحمن الرحیم خلق خط کې بسم الله نه لیکي وسه وشپغت یلی وی دا مخففات د بسم الله نو تا د ویل چې په حمام کې بسم الله ویل او لیکلم خلاف دی آدابونه ځکه بسم الله د قران یو آیات وستا ته وی کې یو سړی خط لیکي په حمام او یا خط لیکي بیا ودسه او د بسم الله په ځای وسه وشپغت یا ولی آیا دام ناروا ده دام دی آدابونه خلاف ده دام مکروه تحریمی ده نو اول په دې باندې ځان پوهول غواړي چې دا خلک اختصار د پاره وسه وشپغت یا لیکي وای دا بسم الله شو مخففات بسم الله ولې نه لیکي وای بسم الله ځکه نه لیکو دا خط چې موږ چاته لیکو کېدای شي هغه دا خط وشلی کېدای شي دا کاغذونه بې ځایه پرېوځي کېدای شي چې بسم الله بې ادبي وشي نو موږ اوسه وشپږت یالي نو دوه مسلې و ذهن کې واچوه اوله دره چې دا اوسه وشپږت یا قایم مقام د بسم الله جوړېدی شي که نه او دا سنت ورته ویلی شي که نه ځکه بسم الله په خطوطو کې لیکل سنت دي دا د بسم الله قایم مقام ده نه بالکل قایم مقام د بسم الله نه ده آیا د بسم الله په ځای چې ادا ولي که سنت ادا شو نه بالکل سنت نه دی ادا شوی او که تاسو دا وایئ موږ ځکه بسم الله نه لیکو چې هسې نه دا خط بې ځایه پرې نه وځي د الله د نوم
نو رسول الله مبارک چې عبد الله ابن حذافه سهمی هغه ته خط ورک بل بسم الله الرحمن الرحیم پکې ولي کې من محمد ابن عبد الله نو دای ولي کسرا د ایران بادشاہ ته خسرو پرویز ته ولي او هغه وشلو نو کافر ته لګو بسم الله پکې لیکلو نو چې کافر ته لګو بسم الله لیکلو دا سوچ نه ده چې یار هغه به وشلې گزار به او ته یو مسلمان ته لګو ګمان کې چې دا به وشلېږي دا بچ ته به ځای پرې وځي نه دا نه ده منګ سره اصل موجود ده چې نبی پاک د ایران بادشاہ تک کې سرا د ایران بادشاہ پرویز بین شیروی بین نو شیروان هغه ته چې لګل و مسلمانو کې کافر او آتش پرست نه نو دا د بسم الله قای مقام هم نه جوړیږي سنت هم نه ادا کیږي او بسم الله کڅو گلی گلی کرے وای یو ګډه او زوړند په ونه کې هغه نه وبره واخیسته قال ابن عباس فقلت فصنعت مثل صنع ثم ذهبت فقلت الى جنبي فوضع يده اليمنى على راسي واخذ برجلي اليمنى يفتنها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين نفل د شپې را بشي دو رکعات بهتر دی اله ثم ركعتين ثم اوتر ثم استوى حتى اتاه المؤذن فقال فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح ګوره دې ته یو مسله بل معلومه شوه چې یو سړی وتر وکي د وترونه بعد لږه غوندې ملاسته دا سنت طریقه ده او که یو سړی په دې نیت باندې د وترونه بعد وده کیږي چې رسول الله مبارک په خی اړخ باندې بڅم لاسته مبارک چې تر څو سبا د لمانځه ټیم راځي وای په دې خوب هم الله ورته د عبادت ثواب ورکړي ځکه د سنتو په نیت باندې وده کیږي مولانا صاحب چې ترسو پورې امام بخاری وی مکمل بیهوشی نه راغلی او مکمل هوش او حواس ختم شوی نه نقض الوضو ناراضی په معمولی بیهوشی باندې چې نیمه بیهوشی ورته په ډاکټر هسپتالونو کې وی نیمه بیهوشی ور کړي نو کنیمه بیهوشی وی او نیم هوشی امام بخاری وی 14 نماتی ترسو چې مکمل هوش ختم نشي او مکمل بیهوش نشي او د جمهور فقها رایه ده محدثین غزان درایه ده جمهور فقها دا وی چې نیمه بیهوشی عمر اغله دا مشابه د حالت النوم سره د پیسترخا د مفاصلو مزونه د خروج دا لحاظ او دسماتی یا قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن شهاب بن عروة عن امرأة فاطمة عن جدتها اسماء بنت يزيد رضي الله عنها انها قالت اتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون ورا دا روایت هم کتا واست یادی مخکې تیر دا وای وی زراغلم او مور بیبی په مانزه باندې ولاړ او ما ولې چې دا خو د مانزه ټیم نه ده وی دې ته مې فکر نه چې نور تندر نیولې ده وی ما وی چې دا ولې مونږ کوي نو هغه ګوتې سره اشاره وکړه اسمان ته وګوره نو چې اسمان ته مې وکړه نو نور خو تندر نیولې او دا صلات کسوف وګڼل دا آیتون چې تاسو وایي کنه ما وای وای ربا دا خو موږ د اقا مدانی ویلو چې د انور توریدل او د سپوږمۍ توریدل یا ونخه د په نخو د نزول عذاب چې کله دا تور شنو الله غوسه شوی په قهر شوی د زمکه په مخلوق باندې عذاب نازلای فاشارت النعم دا بیبي وی زه خو بده نه پوهېږم د دې خورزاده وای زه خو بده نه پوهېدم وای مور بیبي په عین المانځه کې چې ما دا خبره وکړه چې دا خو د نزول عذاب یو نه خد علامه ده چې نور تور شي سپوږمۍ وای مور بیبي دا شګر چې او ما تاسو ته ویلې چې بده باندې مون فاسدېږي نه
وی زه ودرېدم مانځه ته ډېر اوږد مونځ و دا صلات کسوف په تمام المنځونو کې ډېر اوږد و حتی چې ما باندې حالت د بېهوشۍ راغی او وجعلت اصب فوق راسي ما دا موږ تاسو لیدلی چې چا باندې بېهوشي راشي اوبه پې اچو که نه اچو لاس پې ورته موږ اوبه پې اچو په سینه باندې اوبه اچو ټپو چې دا بېهوشۍ حالت وی دومره بېهوشي را باندې راغله چې ما په سر باندې اوبه اچولې وای چې څه دي دا مې ټول په دغه ځای کې ولیدل یا لکه څنګه مې ولیدل مړه دا د قبلې طرف ته الله تعالی په دیوال کې ورته دا جنت و جهنم ټول ښکاره لکه په شیشه کې چې ورته ګورې دا مسئلې خو اوس ختمې شوې زور ساینس خدای دې تباه کړي زړه فلسفه تاسو پې ځان وجلی ده تاسو به م ویلي زړه فلسفه چې وه د قرآن سره ډېر سخت ټکراو دی به دا ویلې ان الفلک لا یقبل الخرق ولا الالتیام قرآن وی اذا السماء انشقت فلسفه والا وی اسمان کی سیروالی نه راځي اذا السماء انفطرت دی وی نه خرق و التیام نه راځي نو اوس خو کیسه ټوله ختمه شوه دلته ته ناست موبایل د مخې ته ونیسه چې په همدغه ټایم کې په لندن کې په فرانس کې په امریکا کې په تندر دی ولګي په مکه معظمه کې بیت الله نن څوک تاویږي طوافونه کوي تا ته ښکاري که نه ښکاري یا لکه ولې ښکاري دا د دنیا غرونه ځنګلونه سمندرونه په زرګونو کیلومیټره ځمکه او دا د 15,000 روپۍ موبایل په شیشه کې ورته ګوره ورته ښکاري چې څومره کسان حتی اوس شکر ده چې څوک ځي نو ځان سره د کمرمین بوځي پیسې خو ډېرې دي نو دی که هر څه کوي کمرمین خو د عبادت نه ویستی ده بس هغه به د ده تصویر علي په زرګونو لکونو کسانو کې د هغه سړي نه سره کټ خطاو کړي چې سرچي لګیا ده هغه د بیت الله نه طواف هغه د رکن یماني او هغه د رکن حجر اسود تی وینې که نه وینې خو چې موږ ورته ویلې چې آقا مدني ته الله جنت وښود جهنم داسې دا ټول رکاوټونه ختم شو مخامخ یې ورته کتل دوی نه مني نو دا اوس یې ولې منئ چې په مکه معظمه کې یا مدینه طیبه کې خلک ګرځي په همدغه آن واحده کې د دې دومره رکاوټونه باوجود یې ته وینې ستا ساینس ټکنالوژي دومره زوروره ده او زما د رب زور او قوت نشته دا ورته الله په ذریعه د کشف په ذریعه د الهام او دا ټول د قبلې طرف دیوال شیشه وه جنت و جهنم و اهل جنت و اهل نار ټول یې پکې ولیدل وی ما ته الله پاک وحی وکړه چې ای پیغمبر علیه السلام په تاسو به ابتلا و ازمایش کیږي په قبرونو کې ازمایش من ربک و ما دینک څوک به کامیابیږي هغه به په تنعم کې وي څوک به ناکام شي ها لا ادري هغه به په تعذیب و عذاب کې او تقریبا د قبر امتحان د برزخ او بعد الموت امتحان با او دغه ابتلا با د دجال فتنه و ابتلا تقریبا فتنه ابتلا مکر تدبیر امتحان ازمائش زمینی اسمانی و دار قبر امتحان بم د دجال د فتنه نه کم نه لا ادري ايو ذالک و دا پته نشته چې اوس کومه جمله ذکر کړي تفتنون فی القبور مثل او قریبا په دې کې د دې شک ده را بشي یو د تاسو ته نکیر منکر په قبر کې مستقر دی اجزا د بدن کې بعد الوفات په برزخ کې فیقال له ما علمك بهذا الرجل ستا په دغه سړي باندې څه خیالو ستا څه خیالو د دغه سړي په حق کې د نبی وکنو انسه ازا خو اسم اشاره ده مشار الی غواړي محسوس مشاهد بالبصر غواړي او مړه د زندۍ په قبرستان کې خخ ده او د دوالو جهانو سردار مدینه طیبه گنبد خضرا لاندې د عایشې مور په کمره کې هغه مدفون دي نو له دغه ځای نه څنګه ورته وایي چې د هغه سړي متعلق د څه خیال ما اوس درته جواب وک کته دومره طاقت لري چې
چې دا ټول رکاوټونو باوجود د انګلند او د فرانس او د امریکې او د افریقې هغه حالات په آن واحده کې دلته تا ته په سکرین باندې ښیي د حرمینو ښیي نو زما رب نشي کولی چې دا ټول رکاوټونه د ځمکې لاندې ختم شي او د زندې د قبرستان نه دلته مدفون او مقبور مدینه طیبه کې د مور بیبي کمره کې آقا مدني ورته وښی دویمه دا ده چې دا ټوله ځمکه به د شیشې په شانته شي لکه شیشې نه یو خواته مړی ده بلې خواته امام الانبیا ده درېیمه دا ده چې د آقا مدني شکل مبارک به مستحضر کې ور څلورمه دا ده چې هذا سره اشاره ده هغه مشاهد ته چې هغه موجود فی ذهن ده ته نه وایې چې هذا دا ما حضره په ذهن د مصنف کې له وجې د کمال حضور علمي نه په منزله د محسوس مشاهده هغه کس درته یاد شي چې دعوه د نبوت یې کړې وه سره د معجزو د هغه متعلق د څه خیال ده یقین دی و د نبوت که نه و اله څنګه په کومه مسله کې په څه شي باندې نو خو دلیل خو مې درته ویلی وګولالی دلیل مې درته ونه ویلی چې دا بېهوشي نفس بېهوشي نه ده که دا کامله وي او که ناقصه وي دا سبب د استرخاء د مفاصلو ده لکه خوب اوس که لږي که ډېري که خفیف خوب ده او که مستغرق ده دې دواړو کې موږ اودس کوو که نه کوو نوم خو څه نجس نه ده خو سبب ده د استرخاء او استرخاء سبب د مزونې ده خو لکه څنګه چې نوم سره استرخاء راځي بېهوشۍ سره م استرخاء راځي ګوره کامل مؤمن یا موقن شک راوي ده چې رسول الله مبارک مؤمن که موقن هو مطلوب یې هغه به ورته وایي چې دا خو ولې نه پېژنو د ده نوم محمد د علیه السلام د الله رسول د رالیږلی شوی جاءنا راغلی او موږ ته بالبینات په واضحه معجزو باندې والهدا او په هدایت باندې فعجبنا موږ د ده خبره منلې وه موږ په ده باندې به تصدیق بجمیع ما جاء کړی و امن ایمان هم راوړی واتبعنا او د ده د سنتو تابعداري هم کړې وه فیقال نو بیا به فرشتو له طرفه ده ته وویلی شي تاسو مشکات حدیث کې ونه ویلې فینادي مناد من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه ونوروه نو دلته ورته وایي فیقال نم اودشه صالحا خوشحاله او هغې حدیث کې څه وی نم کنومت العروس داسې اودشه عروس لفظ مشترک ده ناوې ته م وایي زلمي ته م وایي لکه د اول شپې ناوې یا د اول شپې زلمی چې بغیر د خپل محبوب نه څوک نه راپاڅوي و د اول شپې ناوې نو چې څه ټایم کې دا راپاڅي خاوند راپاڅوي خاوند راپاڅي دا راپاڅوي ځکه د ناوې محبوب خاوند او د خاوند محبوبه ناوې ده لیکن بهر نه ورپسې څوک راخواښي ډېر هم ظالمه شي که په دې کور کې خلک ډېر هم ظالمان شي د اول شپې ناوې او زلمي پسې ور نه ډبوي چې پاسئ غرمه ده نور ختلی د مردارو تاسو لا پراته یې پاسئ چای پوخ کده دا یوه شپه نیمه خو څه ناڅه ګزاره ورسره کوي که نه کوي خو چې څه ټیم ناوې راپاڅي خاوند هم راپاڅي پاڅه که نه د سر تاجه د زړه سره وګوره 11 بجې دي ټوله شپه م غویمې وکړې اوس 11 بجې دي پاڅه که ناشته نه کوو یا خاوند راپاڅي بس په مینه او محبت او په بوس او په کنار او په تقبیل او لمس او په دې شیانو خپله بیبي راپاڅي وایي پاڅه که نه چې ناشته وکړو مه خلاص ووینځه داسې م ورته نه وایي چې مونځ وکړو زه مه خلاص ووینځه ناشته وایي داسې ودسې لکه د اول شپې ناویله ما ته لږ ووایه که نه فقط علمنا دا د ټول مشکات کې ویلي دا فرشتې ورته وایي نکیر منکر وایي موږ ته معلومه وه موږ ته معلومه وه انه ان مخفف من المثقل انه شان ده كنت لمؤمنا ته وې مسلمان ته وې موقن موږ ته معلومه وه و سوال دا ده چې معلومه وه نو امتحان ولي یو
دویمه دا ده چې فرشتو ته څنګه معلومه وه. اوله دا سوال ګوره اوس ما ته پته ده چې یاره دا محمد انس ماشاءالله نو ټول علم وزه ته نه ستاسو مخکې تپوسونه وکړه. د دې مطلب دا نه ده چې ما ته دی معلوم نه ده، دا ده چې د ده قابلیت زه د کلاس ته ښودل غواړم، ظاهرول یې غواړم. نو نکیر منکر د ده په ژبه اورېدل صرف غواړي. او دویمه دا ده که د علم نه الله پاک موږ ته ویلي چې دا اوس کم بنده ته زما ورځئ دا کامله مؤمن و موقن دی به ستاسو په امتحان کې کامیاب. دویمه دا ده چې موږ قبر ته راغلو ستا ټنډې ته م وکته، ستا په ټنډه کې سعادت او د کامل ایمان شغلې وې، نورانیت چمک دمک و. درېیمه دا ده چې موږ راغلو قبر ته نکیر منکر ولې وی دی انسان به په ټول ژوند کې دغسې قبیح او بدرنګه شکلونه نه یې کتل، وی تا باندې پوټه یره رانغله، ښه مطمئن وې. موږ ستا د ټنډې نه د ایمان د رڼا او د شغلو نه او ستا د کمال اطمینان نه معلومه کړه چې ته مؤمن. او دی بل ته وایي وی موږ ته الله ویلو چې دا به ناکامیږي. موږ چې ستا ټنډې ته وکته شقاوت پکې و، ظلمت پکې و. تا چې موږ ته وکته په تا باندې ویره راغله، هیبت راغی، اضطراب راغی، موږ ته پته وه چې ته به امتحان کې ناکامیږي. و یاره دا مسلمانانو په دنیا کې د ده متعلق به ویلې چې یاره دا محمد علیه السلام دی الله نبی ده، موږ به م ویلې، خو دا خبره موږ تقلیدن کوله، اعتقادن موږ به مسلمانانو د محمد ته نبی ویلې علیه السلام، موږ به ورته ویل، موږ به د مسلمانانو په ژبه ورته نبی ویلې. نو دې ته کوم ایمان وایي؟ تقلیدن نه اعتقادن. زمونږ عقیده نه وه چې دا د الله نبی ده، رسول الله ده، خو چې مسلمانانو ورته محمد رسول الله ویلې موږ به هم ویلې. نو دا خو کفر ده که نه؟ نو بیا ورته فرشتې وایي موږ ته پته وه ښه چې ته به ناکامېږې. الله موږ ته ویلو چې دا منافق د دی به ناکامېږي. موږ چې قبر ته راغلو ستا دا چهرې ته م وکته، شقاوت او ظلمت پکې و، حیرت پکې و، خوف پکې و. موږ ته وړاندې نه بس بیا به دې سره پلک را بسي. نور روایتو کې پلک به پرې راپرېږدي. پلک تاسو پېژنئ؟ فیضربه بمطارق، مطرقه. تاسو چېرته لوهار دکان لیدلی و دغه پندوکې ټول لوهاران دي که نه؟ بټۍ کې چې اوسپنه کېږي هغه م کتلی ده. بیا چې هغه څه شي باندې راوباسي هغې ته څه شی وایي؟ هسې غوسه ناست. ګوره کور نه م راغلی او څومره سخت غوسه ده. سړی چې د کوره راسي سم چمک دمک کوي. تاسو وګورئ دکې چمک دمک شته؟ نه، غوسه ده. عبوسا قمطرین، هغه چې ویل امبور نو د لاس اوچت کوئ امبور. اول خو ما تاله ویل په هغه امبور باندې اوسپنه راوباسي، بیا بهر چې په کم بله اوسپنه چې ځمکه کې نیمه دفن ده او نیمه بره ده هغې ته څه وایي؟ سندان ورته وایي. مال که زه ووایم تاسو زما ژبې پورې ونه خانئ، زه شکر ده. ټول ورته سندان وایي که نه. دا اوسپنه چې کومه سره شوې ده دا شاګرد په امبور ونیسي پرې سندان باندې کښېني، نو یو بل شاګرد ولاړي، استاذ بیا یو بل امبور ته دا اوسپنه یې کلکه نیولې ده او یو بله اوسپنه ده ډېره غټه، یوه دړۍ وي، دوه دړۍ دریو پورې ما لیدلي، زه تلی م ورته. او د لرګي لاس ته پکې وي ډېر مضبوط د غره د لرګي، نو هغه یې اوچتوي او دا سره اوسپنه پرې وهي چې لږ پلنېږي، هغې نه اوزار جوړوي که نه. نو چې دا کومه باندې ډبوي هغې ته پلک وایي. نو دې نکیر منکر سره پلکي، نو چې دی په امتحان کې ناکام شي د خدای په فضل ریمانډونه شروع شي، بس په دې پلک باندې وهي. وی دی دومره چیغې او رمباړې وهي چې د انسان او د جن پیریان ثقلینو نه علاوه ټول مخلوق یې اوري. تاسو زما استاذ به کیسه کوله، وی ما په قبرستان کې به جمعې کې طالبانو ته منځ کې یو کانال ځای و، هغې کې به مې سبقونه ښودل. و یو خر و هغه به هملته قبرونو منځ کې ولاړو. وی کله به داسې ورېږدېده، کله به یې جټکه وخوړه. وی ما وی بالکل رسول الله فرمایلی چې مړی د قبر کې عذاب میلاویږي، هغه چغې وهي، ادرزار،
هغه هر حیوان یوري مرغه یوري انسان او پیرین علاوه ځکه دا مکلف دی وای کدی واورېده وای تر مرګه به دی واده نوم وانلی خوراک بنه کوي خندا بنه کوي ټول ورځ به جاړي او غرو ته او ځنګلونو ته به منډې وای دا الله پوشیده کړی او حیوانات وی یوري بس